سورنګ باندې مونږه ور روان یو په دا سورنګ لومبني دغه کې دا داسې او دا داسې بندو خدا داسې بندو بیا دې لپاره چې کوم دی سروې وشوه بیا یې سروې وشوه نو بیا داسې شو او بیا په نورو کار شروع شو بیا دا وګوره داسې حالت کې بیا اخره کې صفا شو نو اوس دا سورنګ داسې صفا دی دا ټول سورنګان داسې بندي یې وله او بیا داسې صفا شي دا رڼا پکې بیا ښکاري خبره پکې دا وشوه چې دا ټول سورنګان لاول داسې بندي بیا داسې سټارټ والی او بیا چې کوم دی په مزه چې کوم دی بیا پکې رڼا ښکاري دغه شانتې رڼا شي بیا پکې سوپم لګول چې بیا دغه شي نو بیا د ماما ځای ته رڼا چې پکې ښکاره شي نو د ماما ځای ته ورسي اوس به مونږ ځو دغه طرف دا ما چېرته کړې ده دا مونږ به وځو په دغه سورنګ به درته ښایو دې سورنګ کې به مونږ دننه هم ځو دا تاسو سره به یې ښه نو ګرانو کتونکو دې وخت کې به مونږ به ځو او دغه تاسو وینئ هغې دغه ته به ځو بره وګوره دغه خلکو پکې ځان له کوپره راغستله هغه ماشومان پکې چې کوم دی نو کوپره یې راغستې ده او دا زمونږ کسان چې کوم دی نو اوس رو رسېدل دا په سورنګانو باندې چې کوم دی نو دی پیږي یا یاسین عثمانزی که نه دی په دې باندې ډېر زیات پیږي دا په دې سورنګانو باره کې اوس په دې سورنګ باندې اوس ځو ننوځو به ډېرې خبرې چې کوم دی نو مونږ د کیمرې شاته وکړې په کوم چې دې وخت مونږ د کیمرې مخې ته راځي نو مونږ به د دې نه پس چې کوم में की चिकन दिन होती स्टार्ट كلوشو ووصلوا بجبل السودان قانون يبقى جيباش عن سين دي زبردست او دير ياخذ غادي دلتا كلاري تمخنا لقدي خوش خب خانوګران کتونکو موږ چې څنګه تاسو سره 1891 مې ذکر کوو هغه سورنګ طرف ته چې کوم دی نو موږ روان یو او دا تاسو وینئ چې د دې اړخ ته وګورئ جي دا کوم زبردست لوک چې ورکوي دا وګورئ جي نو ډېر یو ښکلي ځای دی او اوس به موږ چې کوم دی نو دې سورنګ کې ځو سیګان پکې لګېدلي داسې زبردست یخ چې ډېر ښکلي ښکاري او دې وخت کې چې کوم دی نو دا هغه سورنګ دی چې بې کلو کو دا تاسو وینئ 1891 مې تاریخ لري انګریز چې کوم دی دا به سره پاره دغه کړي دا اوس موږ دې کې روان یو او دې ځای کې چې کوم دی نو بره پکې دا وګوره دا پکې هغه د پخواني باچایانو هغه ځای نو چې هغوی به ګرځېدل دې کې پټې خزانې دي پکې دا غرونه دا وګورئ جي دې کې دا لیټونه لګولي د دې بیل ټیکټ علي ښه د دې بیل ټیکټ علي جون کې ډېر زبردست دغه دی دې وخت کې تاسو وینئ د څنګه دا خبره کېده زبردست مزو ژوند مزې والی راشئ او دلته انجوای کې او پټیټه و پکې ځای ښه دې کې پټیټه ځای خدا دې موږ چې کوم دی نو درنګ سات کې د دې سورنګ نه موږ وتو کې یو د دې نه موږ وتو کې یو دا داري موږ وروتو ښه او دا رڼاګانې راغلې دا بهر چې کوم دی نو موږ وروتو دا ګرانو کتونکو دا پښتونخوا ده او پښتونخوا کې دا وګورئ جي بره هلته هوټل او بره پې هغه د ګاډي هم روان دي ښه دا وګورئ جي 1891 به باقاعده چې کوم دی نه هغه تاریخ لیکل شوی دا وګورئ 1891 چې کوم دی دا تاریخ لري ښه دا ستاسو وینئ ستاسو وړاندې دي او موږ باقاعده چې کوم دی تاسو ته ښایو ګرانو کتونکو هر ځای کې ټیکټ دی بس ښه خو چې خوځې نو ټیکټ دی دا وګوره بیل ټیکټ دی دا دلته کې چې کوم دی دې خوا چېرته پکې غرونو ته ځې نو پکې ځه اورې دا تاسو وینئ موږ به بهر دا اوس وګورئ جي موږ ته نه په دې لارو ځو دا ستاسو وینئ دا چې کوم دی نو
دا ګوره دا ډېر زبردست دا ګوره جي ستاسو د وړاندې دا ګوره دا اوس منګه په یو غر باندې ورخیجو دا چې دا ټریک چې کوم دی نو هغه اوار دی سورنګ چې راغی نو د سورنګ دا تاریخ هم پکې وکړه چې 1891 د دې تاریخ دی دا دوی چې کوم دی چېرته د لرې ځای نه ښه په ټور راغلي ټول هر څه چې کوم دی نو ځان سره په دې موټر سایکل کې راغستي دي ستاسو د وړاندې دی زموږ دا څه ملګري سویلي کوي اورې او څه چې کوم دی نو دا وګوره دا دوه چې کوم دي سره په سویلي کوي ستاسو د وړاندې دا وګوره ښه دا وګوره جي ګرانو کتونکو دونه مزل چې موږ وکړو که نه نو موږ اخر چې کوم دی نو سړک ته راووتلو او دغه دې سړک نه پس چې کوم دی دې ځای کې دا هوټلې دي په دې هوټلو کې خلک دیره دي او دلته کې باقاعده چې کوم دی نو دا ستاسو د وړاندې دا موږ درته ښایو ډېر زبردست مزل شو مننه خوشحاله اوسئ مزید معلومات ورته په بل ویډیو کې کوو ګورئ دا باقاعده سیل دا خلک را روان دي دا ډلې ډلې خلک راځي خو ګرانو کتونکو علاقه دا د پښتونخوا دا څنګه چې ملکنډ ډیویژن ته خلک روان دي نو داسې نتیه ګلي چې کومه ده دا د پښتونخوا حصه ده او دا پښتونخوا ذکر پکې په دې کوو چې یو نیچرلي ده دلته کې د حکومت لخوا هغه شانتې هېڅ هم نه ښکاري و تاسو وینئ د هوټلې دي پرایوټ هوټلې دي او زیاتره پکې د سرکاري افسران هوټلې دي او شپه چې کومه ده نو 10-12 هزار دلته کې کمره اخلي خو دلته نور هم د سیر سپاټۍ بندوبست کیدی شي خو کوي یې نه او تاسو چې ګورئ نو یو پارک هم ولیده هغه ځای کې بس د هغې نه پس بیا پارک نسی کې ګرانو کتونکو دا دې وخت کې مونږ سړک باندې د خپل ګاډي طرف ته روان یو پیدله دا خلک دلته سیل له راغلي تاسو وینئ خو سټیم نه نور هغه شان کار نه کوي چې څنګه تیزه مونږ چلیدو اوس په دې نه پس چې کوم دی نو مونږ اخلی پخلی کوو خوراک پکوو او هیله ورته چې کوم دی نو هغه وږي شو تاسو وینئ او په دې اړخ په چې کوم دی نو مونږ ځو تاسو وینئ اورې او دا پخلی کیږي خو اخیری به ختمه پسه کما دا وګوره واسف صاحب همداسې سیر سپاټو کې دا د هډم بندوبست نه دا ډېر ګران کار او دا نه خدمت کې الله ملاویږي تبلیغ کې وایي چې خدمت کې الله ملاوي او چې وږي دا وګورئ دا دی بس دا راشن تیار کوټې م راغستي او اوس صرف خوراک ته اوس صرف خوراک ته انتظار نه راغلی چې خوراک فضا خیران صاحب اخیری به ختمه ستا په شعر کو نو داسې یو شعر راته ووایه چې دی تا په ما ختمه کړه ما په تا ختمه کړه بالکل دغه یو شعر ټول پښتون ولس ته ټولو پښتنو ته ټولو شاه زلمو ته ټولو کشرانو ته په ډېره پښتنه مینه باندې دغه شعر ډالۍ کوم په دغه امید چې امید دې دغه شعر خوښ شي زه ته خپلې خبرې دغه کوم وخته تاسو ویل مزدورو وخوړل وخته تاسو ویل مزدورو وخوړل زما د قوم بچي نشو وخوړل غربت بیخ یو د ستا د لاسه بلا ځوانان مسافر وخوړل او بلا ځوانان مسافرو خوړل ګرانو کتونکو دا چیلی چې کوم دی یاسین صاحب چیلی م راوستي او دې نه پس په دا چیلی چې کوم دی نو حلالېږي خو دا د جومات صاحب هم روړی دی دا پکې لا چې کوم دی نو دا اخمه خبره ده چې دا یې ګوره جي دا د جومات صاحب هم روړی دی او دلته به یاسین چې کوم دی نو جمع ورکوي او دا د غر د پاسه په یو ځای باندې موږ کېناستو او په دې ځای به موږ د خپل ویلا ختم خو هغه شادوګانې شادوګانې صبر وکړه شادوګانې چې کوم دي نه هغه دي په نظر راځي نو ډېر
تش په سرو دي تفسیر وکړلې تش په سرو ته لکه ته شاعر شو یار ډیر عجیب شانتي خبره دی وکړه تش په سرو تفسیر وکړلې مونږ په کتو صرف تفسیر وکړلې تش په سرو دي تفسیر وکړلې په ناس نه پرو دي تفسیر او په دې لار چې راځي خوشاله پي دا چې په ګوري تفسیر وکړلې علاش لا غوړ غټ شاعران دي ښا یوازې حسن دې پرې نه غوښتو یوازې یو حسن دې پرې نه غوښتو هم په اګو دي تفسیر دا یاره دوی بس کچې ته زی بس مننه